أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الف لام میم. خدای عالم دی پا معنا دا دی حروف و پا مراد خپل. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې د دې په حقانیت کې هیڅ شک شبه نشته. هدى للمتقین، هدایت کون کې دی، لار خودن کې دی دا کتاب للمتقین، دا الله نه یریدن کو خلقو ته. الذين يؤمنون بالغيب، هغه خلق چې هغوی یقین کوي ایمان راوړي بالغیب بغیر لیدلو، چې کوم څیزونه الله خبر ورکړی دی، پیغمبر علیه السلام خبر ورکړي لیدلي نه دي، او په هغې باندې د الله د قول د پیغمبر علیه السلام د قول مطابق یقین کوي. ويقيمون الصلاة، او قائمي منزلرا، ومما رزقناهم ينفقون، او بعض دا اغسنا رزقناهم چه من دوی تا روزی کری دی ورکرم دی، ينفقون دا اللہ پلار کے خرچ کئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، بل صفت دا متقیانو دارے کہ دوی ایمان روڑی بما انزل الیکا، پا اغی کتاب باندے کہ نازل کریشوے دے تا تا. دا سلورم صفت دا متقیانو دی. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، هغه کتاب چې پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړی دی هغه قرآن دی. نو په دې باندې مضبوطه عقیده لري چې دا د الله د طرف نه پیغمبر علیہ السلام ته ورکړی شوی دی. وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو یقین لري، ایمان پې راوړي چې د الله د طرف نه مخکینو پیغمبرانو ته ورکړی شوي دي. پیغمبر علیہ السلام ته وایي وما انزل من قبلک، تا نه مخکې نورو پیغمبرانو ته نازل شوي دي. دا الله پاک د طرف نه د هدایت دپاره 104 کتابونه نازل شوي دي. 104 کتابونه، او د هغې تقسیم داسې شوی دی چې 10 صحیفې آدم علیه السلام ته ورکړي شوي دي، او 50 صحیفې
شیس علیہ السلام ته ورکړل شوي دي او 13 صحیفې ادریس علیہ السلام ته ورکړل شوي دي او 10 صحیفې ابراهیم علیہ السلام ته ورکړل شوي دي نو دا 100 صحیفې شولې صحیفې واړه واړه کتابونه څلور غټ کتابونه دي تورات موسی علیہ السلام ته ورکړل شوي دي انجیل عیسی علیہ السلام ته او زبور داود علیہ السلام ته او قرآن پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړل شوي دي نو د متقیانو دا صفت دی چې والذین یؤمنون بما انزل الیک متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې یقین لري مضبوط عقیده لري بما په قرآن انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو ایمان لري مضبوط عقیده لري یقین لري چې نازل شوی دی من قبلک ستانه مخکې پیغمبرانو ته وما انزل الیک نه مراد دغه آسماني کتابونه او ټول هغه تعلیمات چې دغه پیغمبرانو ته ورکړل شوي دي پیغمبر علیه السلام ته ورکړل شوي انزل الیک د دې نه مراد هغه تعلیمات دي چې پیغمبر علیه السلام ته د الله د طرف نه ورکړل شوي دي که هغه په شکل د قرآن مجید کې دي او که په شکل د احادیثو کې دي وما انزل الیک نه مراد قرآن پاک او د قرآن پاک سره د پیغمبر علیه السلام احادیث هم دي ځکه دا ټول وحی ده وحی په دوه قسمه ده یو وحی جلی ده یو وحی خفی ده وحی جلی قرآن دی وحی خفی احادیث دی پیغمبر علیه السلام چې د دین څومره خبرې کړې دي دی د ځانه نه دي کړې وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى نو وما انزل الیک نه مراد هغه ټول تعلیمات چې پیغمبر علیه السلام ته د الله د طرف نه ورکړل شوي دي که په شکل د قرآن کې دي که په شکل د احادیثو کې دي او پخوانی کتابونه وما انزل من قبلک په دې د ایمان راوړلو مطلب دا دی چې پیغمبر علیه السلام ته د پیغمبر علیه السلام نه وړاندې پیغمبرانو ته کوم تعلیمات ورکړل شوي دي آسماني هدایات ورکړل شوي دي د هغې د حقانیت عقیده ولري چې دغه پیغمبرانو ته د الله د طرف نه څه راغلي دي دا ټول حق دي د خپل خپل زمانې سره موافق او مناسب دي او عمل بقا هغه څه باندې کې کوم چې پیغمبر علیه السلام ته نازل شوي دي او د پخوانو شریعتونو خبرې دا زمنګم شریعت ته خو که منسوخ شوي نه وي شرائع من قبلنا شریعة لنا ما لم تنسخ شرائع من قبلنا زمن د پیغمبر علیه السلام نه مخکې چې کوم شریعتونه تیر شوي دي شریعة لنا هغه زمن دپاره شریعت دی خو شرط پکې دی چې ما لم تنسخ چې منسوخ شوي نه وي او پخوانی شریعتونو کې کوم احکام چې منسوخ شو هغه زمونږ دپاره اوس نه دي یا کومې خبرې زمونږ د شریعت نه مخالف دي دا زمونږ دپاره نه دي دې آیات د طرز بیان نه یو اهم مسله بله معلومیږي هغه دا چې پیغمبر علیه السلام نبی اخر زمان دی صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر علیه السلام وحی دا اخیری وحی ده دې نه پس نه بل پیغمبر راځي نه به بله وحی کېږي د قرآن نه رستو بل کتاب نشته بله وحی نازلېدونکي نشته نو دی آیات کې من قبلک ویل شوی دی او من بعدک نه دی ویل شوی وما انزل من قبلک د متقی صفت دار د مؤمن چې دی به ایمان وروړي په هغه کتابونو
انزل من قبلک چې ستا نه مخکې نازل شوي دي او کم چې رستو نازلیږي نو که فرض که رستو نازلېدو والا بل کتاب وي بله وحی وي نو د هغې خبر په دې آیات کې پکارو چې د متقي صفت دا دی چې په قرآن هم ایمان راوړي قرآن نه مخکې چې کتابونه نازل شي په هغې هم ایمان راوړي او که قرآن نه رستو بل کتاب راځي په هغې هم ایمان راوړي نو که بل کتاب راتلی نو د هغې خبر ضروري وه خو خدای پاک دلته د راتلونکي بل کتاب ذکر نه دی کړی نو دې نه معلومه شو چې بل کتاب به نه نازلېږي بله وحی به نه راځي ځکه پخواني پیغمبران هغوی به د نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کوله او د قرآن پیشنګویي به هم کوله چې پیغمبر علیه السلام تشریف راوړو نو که بل پیغمبر راتلی نو د هغه خبر پکارو که بل کتاب راتلی بله وحی راتلی نو د هغې خبر پکارو عیسی علیه السلام د ځان نه رستو د پیغمبر علیه السلام زیری ورکړی دی دا قرآن ذکر کړی دی ومبشرا برسول زه تاسو له زیری درکوونکی یم د یو رسول یأتي من بعدي هغه به زما نه رستو راځي اسمه احمد د هغه نوم به احمد وي صلی الله علیه وسلم چې څنګه عیسی علیه السلام د ځان نه پس د بل پیغمبر بشارت ورکوي نو که د پیغمبر علیه السلام نه رستو بل پیغمبر راتلی نو زمونږ پیغمبر علیه السلام به زیری ورکوي چې ما نه رستو به بیا بل راځي خو بل پیغمبر نه راځي نو زمونږ پیغمبر علیه السلام نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم دی دې نه پس به بل پیغمبر نه راځي نو ختم نبوت طرف ته په دې کې اشاره وشوله وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هم دا خلک یقین ساتي نو دا د متقیانو پنځم صفت دی کې ذکر شو د آخرت نه څه مراد دی دار آخرت د آخرت کور وان الدار الآخرة لهي الحیوان بیشک د کور د آخرت جن بس دقه جن دی د آخرت کور جنت دقه جن د آخرت څه معنا رستو راتلونکي او د دنیا څه معنا د دنیا معنا نږدې او آخرت ته د دې وجې نه آخرت ویلی شي چې دا رستو راتلونکی دی آخرت رستو راتلونکی دی په آخرت باندې ایمان راوړل اگر چې ایمان بالغیب په لفظ کې راغلی دی خو بیا هم ذکر صراحتا په دې غرض وکړو چې په اجزاو د ایمان کې د ټولو نه اهم جز دا دی ځکه چې دا د ایمان په تقاضو باندې د عمل کولو جذبه په انسان کې پیدا کوي په آخرت کې چې کم احوال پیښیږي لکه حشر نشر حساب کتاب جنت و دوزخ وغیرہ یا د مرګ نه پس په عالم برزخ کې چې څه پیښیږي لکه د قبر ثواب او عذاب وغیرہ نو دا ټول د دې جملې په مفهوم او معنا کې داخل دي په دې د ایمان او یقین کولو مطلب دا دی چې دا به په هغه طریقه سره بیچون چې رامنې په کومه طریقه سره چې پیغمبر علیه السلام خپل امت ته بیان کړی دی او په هغه مفهوم او مطلب سره د دې عقیده به لري په کوم مفهوم او مطلب سره چې صحابه کرام او سلف و صالحینو او د امت مسلمه معتمد عالمانو او امامانو امت ته ښودلې ده
په اسلامي عقیدو کې دا هغه بنیادي او انقلابي عقیده ده چې د دې په ذریعه د انسان په زندګۍ کې پورا او مکمل انقلاب راځي. د انسان ژوند کې د خرابو اعمالو اخلاقو عاداتو نه انقلاب د دنیا هیڅ یو قانون نشي راوستی، ځکه چې د دنیا ټول قوانین د انسان اندرونی او د زړه جذبات او کیفیات احساسات نشي بدلولی، خواهشات ولا نشي بدلولی. عقیده د آخرت هغه عقیده ده چې د دې په یقین سره د انسان اندرونی او د زړه تبدیلی راځي. نو دا هغه عقیده ده چې په دې باندې د اسلام په ابتدایي دور کې داسې یو پاک او صفا معاشره پیدا شوه چې د مسلمانانو شکل صورت، چال چلن، اخلاق، عادات چې به خلقو کتل نو د زړه نه به د اسلام عاشقان شو. او نن مسلمانانو کې په دغه عقیده کلک یقین لرلو کې کمی راغلی دی. نو ځکه د مسلمان معاشره و حالات په خرابېدو کې ورځ په ورځ بد نه بدتر طرف ته روانه ده. وبالآخرة هم یوقنون، مخکې د ایمان خبره کېږي او دې کې د یقین خبره راغله. وبالآخرة هم یؤمنون نه وایي، وبالآخرة هم یوقنون یې وویل. دا فرق د دې وجې چې د ایمان په مقابله کې تکذیب او د ایقان په مقابله کې شک او تردد وي. نو په دې کې دې ته اشاره وشوه چې د آخرت د زندګۍ محض تصدیق کول مقصد نه پوره کوي، بلکې د دې به داسې یقین ضروري وي لکه چې یو څیز د سترګو مخکې وي. نو د متقینو هم دغه صفت دی چې آخرت کې د خدای په مخ کې پیش شوی حساب کتاب بیا د جزا او سزا نقشه هر وخت کې د دوی مخ کې وي. نو د یقین لفظ ذکر راغی چې د دوی سترګو وړاندې وي آخرت او جنت او دوزخ او حساب کتاب دا به د دوی د سترګو وړاندې وي. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. هم دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردګار د طرف نه. اولئک علی هدی من ربهم، هم دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردګار د طرف نه. واولئک هم المفلحون، هم دغه خلق پورا کامیاب دي. یعنی داسې خلکو ته په دنیا کې دا نعمت ملو شو چې نیغه لار ورته نصیب شوه، او په آخرت کې به ورته دا نعمت نصیب شي چې هر قسمه کامیابي د دوی دپاره ده. د اولئک نه دغه مخکې صفاتو باندې موصوف خلک مراد دي، او دا گویا کې د مخکې دپاره یو نتیجه شوه. نو دې کې دې طرف ته اشاره وشوه چې دغه صفتونه موجب او سبب د دې عظیم الشان نعمت دپاره وګرځېدل. لفظ د علا د پورتوالی او اوچتوالی دپاره او د قدرت لرلو په معنا راځي. نو دلته کې هم دا معنا شوه چې دغه خلق په هدایت او فلاح باندې پوره قدرت او اختیار لرونکي دي، لکه څنګه چې په سورلی سور انسان په خپله سورلی باندې پوره قدرت او طاقت لري. اولئک علی هدی، دوی په هدایت باندې پوره قدرت ولرو. اولئک هم المفلحون، مفلحون د فلاح نه او فلاح په اصل لغت کې شق او قطع ته ویلی شي، شلول او پرې کولو ته ویلی شي. نو مفلح په یو مقصد کې کامیابی حاصلونکي ته وایي. گویا کې مفلح د خپل مطلوب حاصلولو دپاره هر قسمه تکلیفونه او ګران چیزونه قطع کوي
او مقصد ته ځان رسوي. فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. لکه مفلح چې ستړیواله او تکلیفونه قطع کړل او مطلوب ته ورسېدل. او دقه رنګ د فلاح استعمال په فوز او بقا یعنې کامیابي او باقي پاتې کېدل په دې اطلاق کېږي. نو خلاصه د دواړو معنو دا راووته چې مفلح هغه چاته ویلی شي چې هغه خپل مطلوبه مقصود ته ورسېږي او چې د کوم څیز نه ځان ساتي د هغې نه نجات عمومي. نو د مفلحون معنا عالمانو داسې کړې ده، هم الذین ادرکوا ما طلبوا، دا هغه خلک دي چې بیا موندلې دي دوی هغه څه چې د کومې طلب کړی دی، خپل مطلوب عمومي. ونجوا من شر ما منه هربوا، او نجات عمومي د شر د هغې څیز نه چې د کوم نه دوی تښتېدل غواړي. نو اوس معنا واضحه شوه چې د دغه صفاتو خاوندان په هغه نیغه لار چې دوی ته د خپل رب نه میلاو شوې ده روان دي، او همدغه خلک په آخرت کې خپل مقصد ته چې د جنت حصول رسېدونکي دي او د شر د دوزخ نه نجات موندونکي دي. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذين كفروا بشك هغه خلق چې کفر یې کړی دی. مخکې آیاتونو کې د متقیانو صفت وشو، منعم علیهم چې انعمت علیهم فاتحه کې ویلي شوي، منعم علیهم هغه خلک چې انعام پې شوی دی هغه په دې پنځو آیاتونو کې ذکر شو. ورپسې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، په دې کې هغه کافران چې زدیان دي هغه ذکر کېږي. نو د سوچه کافرو ذکر په دې دوو آیاتو کې کېږي. دویمه ډله ذکر کېږي ظاهر باطن د اسلام دعوت نه انکار کوي او خپل ټول قوت د اسلام په مقابله کې صرف کوي، نو دغه خلک ایمان نه راوړي. اوس د دې خلکو نه چې دا ایمان نه راوړي نو د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک ته پکې خفګان رسي، ځکه د پیغمبر علیه السلام د زړه ارمان او تمنا دا وه چې دا ټول خلک د ایمان قبول کړي. پیغمبر علیه السلام په ټول امت ډېر مهربانه دی، نو د ټولو خلکو ایمان راوړل دی خواهش و چې د خواهش مطابق کار نه کېږي نو بشري تقاضا دا ده چې بنده خفه کېږي. په دې آیاتونو کې پیغمبر علیه السلام د الله پاک تسلي ورکړله، پریشانه کېږه ما، د دوی په باره کې فیصله شوې چې دوی ایمان نه راوړي. قاعده دا ده چې کله د یو انسان یو مطلوب حاصلولو کې خواهش لري او هغه خواهش نه پوره کېږي نو پریشانی وي، تشویش وي، د زړه بېقراري وي. چې کله دې انسان ته یقینا معلومه شي چې زما مطلوب نه حاصلېږي او تمې ختمه شي، هغه پریشانی کمه شي او زړه ته یو قسم سکون راشي. نو الله پاک پیغمبر علیه السلام له تسلي ورکړه چې د دوی په باره کې دا خواهش مه کوه چې دوی به ایمان راوړي، دوی به ایمان راوړي، دوی ایمان نه راوړي، بې تمې شه، دوی نه بېغمه شه. نو د زړه د تسلۍ دپاره وله الله دا آیات راولېږه. ان الذین کفروا بېشک هغه خلک چې کفر یې کړی دی، د کفرو څه معنا؟ کفر یې کړی دی. د کفر خپله معنا پټوالی، ستر،
ان الذين ستروا الحق عنادا بشک هغه خلق چې حق یې پټ کړی دی د عناد او د ضد د وجې نه د کافرانو د ضد د وجې نه حق پټ کړ ولې دوی پیغمبر علیه السلام نه پیژنده ولې نه پیژنده یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دی پیغمبر علیہ السلام داسې پیژندلی دی لکه څنګه چې خپل زامن پیژني خو بیا هم نه مني ولې دی ابو جهل پیغمبر علیہ السلام نه پیژنده چې حق پیغمبر دی ښې پیژنده او سوزلی د خولې نه اقرار هم راوتلی دی چې منم چې پیغمبر دی خو بس معلوم دی راته پیغمبر دی ولې ټوله مشري به د دي نه منم ښه پوهېږم چې پیغمبر دی خو یې نه منم ابو جهل ویلی دي نو دوی د ضد د وجې نه پیغمبر علیه السلام نه دی منلی ان الذین کفروا بېشک هغه خلک چې کفر یې کړی دی ستروا الحق عنادا د ضد د وجې نه حق نه دی منلی حق یې پټ کړی دی سواء علیهم برابر د خبره د دوی په حق کې انذرتهم چې ته ویرې دوی لرا ام لم تنذرهم یا اون یرې دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ایمان راوړي نه چې ایمان نه راوړي نو پیغمبر علیه السلام ورته هسې وعظ او نصیحت کوي نو دا کار خو عبث شو او پیغمبر خدای د عبثو نه بچ ساتي د پیغمبر علیه السلام وعظ او نصیحت عبث شو دا د شان د پیغمبر سره خو مناسب نه ده چې عبث وکړي نو د دې جواب دا دی چې الله فرمایي سواء علیهم برابر خبره د دوی په حق کې داسې نه دي ویلي چې سواء علیک ستا په حق کې برابره ده سواء علیهم د دوی په حق کې برابر چې ته ورته وعظ او نصیحت کوې نو دوی ایمان نه راوړي که نه کوې نو ایمان نه راوړي او چې ته ورته وعظ او نصیحت کوې نو تا له پې اجر او ثواب درکېږي د آخرت ترقي پې تا ته ملاوېږي درجات د نورو مچتېږي نو کوه وعظ او نصیحت وعظ او نصیحت ورته ته کوه ستا پې اجر او ثواب شته او چې دوی نه مني نو دوی خپل نقصان کوي ولی ایمان نه راوړي ختم الله علی قلوبهم مهر لګولی دی الله پاک علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې ختم مهر ته وایي مهر په یو چیټۍ باندې چې ولګېږي یو لفافه ده او ډاکخانې ته دې یوړله او په هغې مهر ولګېده نو د هغې نه پس دغه لفافه بیا راغشتی شي چې راکړه یو کرښه پکې بله لیکمه نه داسې کولی شي چې دا لفافه راکړه پوټې یې سپړمه یو کرښه مې پکې لیکلی خو هغه راته غلطه ښکاري پې وباسمه چې مهر ولګېده نو که یو کرښه پې وباسې نو نه یې شي ایستې که بله کرښه پکې لیکې نو نه یې شي لیکلی نو د دې کافرو په زړه کې چې د پیغمبر علیه السلام سره کومه دشمني ده کم بغض دی نو دا د دوی د زړه نه وځي نه او کم هدایت چې د پیغمبر علیه السلام سره دی او د امت لی ورکوي هغه دوی په دې زړه کې ورننه وځي نه د مهر لګولو نه پس چې نه پکې زیاتولی شي نه پکې کمولی شي نو دقه شانتې د دوی په زړه کې چې کوم کفر دی پکې دی هسې وځي نه او د بهر نه چې کوم هدایت دی نو هغه پکې ورننوځي نه بس نور پکې څه کېږي نه ان الذین کفروا بېشک هغه خلک چې کفر یې کړی سواء علیهم برابر خبره د هغوی په حق کې انذرتهم
کچره ته ویری دی لرا ام لم تنذرهم یا اون یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی انذرتهم دا لفظ دا انذرتهم دا دی مطلب دے کہ انذار دے او انذار پا عربی کے دا سی خبر ورکول تویلی شی کہ دا اغین خوف او یر پیدا کیگی انذرتهم او دا دی مقابلہ کے بشارت سے بشارت دا اغی خبر ورکول تویلی شی کہ دا اغی پا وجہ خوشحالی حاصلے گی زیرے اس دا انذار انذرتهم کچرتا او یریدوی نو دے انذار کی شفقت اور مہربانی دا فدا سے طریقہ بانی یرولی چاہے کہ شفقت اور مہربانی وی نو دے تا انذار وی لکا مور معشوم یری کہ اور تا منیز دیکھے گا مار لڑم غند زناور تا منیز دیکھے گا نو دیتا انذار وی مور خپل معشوم د خطرناکو چیزونو نه یری خو په شفقت او مهربانۍ باندې نو دغه رنګ پیغمبر خپل امت یری د الله د مخالفت نه د عذابونو نه خو په شفقت او په مهربانۍ په دې امت مینه ده محبت یې دی همدردي یې ده ورسره نو د مخالفت د شریعت نه یری اوس د دې مقابله کې غل ډاکو چې راشي هغه هم سړی یری نو هغې کې شفقت وي نه نو د پیغمبر یره دا انذار دی پیغمبر ته نذیر ویلی شي مخوف ورته نه وایي تخویف هغه یره ده چې هغې کې شفقت او مهرباني نه وي نو هر پیغمبر هر مصلح هر مبلغ ده د پاره ضروری ده چې د مخاطبینو د خیرخواهۍ او همدردۍ په جذبه باندې به خبره کوي انذرتهم ام لم تنذرهم کچره او یری ته دی لرا ام لم تنذرهم یا اون یری دی لرا لا یؤمنون ایمان نروړي ختم الله علی قلوبهم الله مهر لګولې د دې پزړونو باندې پزړې ولا مهر لګولې دی نو د زړه نه بهر خبره اوځي نه شرک او کفر بد اخلاق د پیغمبر دشمنی دا د دوی د زړه نه اوځي نه او هدایت او د پیغمبر سره مینه محبت والا جذبه دا پکې ورنه نوځي نه وعلى سمعهم او د دوی په دې غوږونو باندې پتی هم ورله مهر لګولې دی وعلى سمعهم وعلى قلوبهم د دوی په زړونو باندې قلوب د قلب جمع ده قلب د غوښې یو ټوکړه ده تاسو لیدلې را د حیواناتو دا زړونه خو تاسو په قربانۍ کې چالان کې ټولې وینئ نو همدقه رنګې زړه د دې انسان هم دی دې ته قلب وایي او په دې سینه کې ګس طرف ته خالي ځای کې پروت دی دغه د غوښې ټوټه د حیواني روح سرچشمه ده حیواني روح پکې پیدا کېږي او د شریعت په اصطلاح کې دغه ټوټې ته زړه نه وایي دا من چې پښتو کې څه ته زړه وایو دغې ته زړه نه وایي لطیفه ربانی چې د غوښې په دې ټوکړه کې من جانب الله کې ښودلې شوې دقې ته زړه وایي دا من چې څه ته زړه وایي په پښتو کې دقه ټوکړه کې لطیفه ربانی ده من جانب الله کې ښودلې شوې ده او د انسان انسانیت هم په دقه باندې قایم دی چې دا کوم من جانب الله د غوښې دې ټوکړه کې شته د دې وجې نه د احکام شرعیو مکلف او مخاطب دا انسان جوړ کړی شوی دی
نو مراد دلته کې هغه محل د ادراکاتو دی او پاتې شو د غوښې ټوکړه نو دا خو د ځناورو په دې خېټه کې پروت دی د ځناورو په بدن کې دا د غوښې ټوکړه پرته ده نو عالمان د دې تعریف داسې کوي جسم لطیف قائم بالقلب دا یو باریک جسم دی چې د غوښې د زړه پورې لګېدلی دی جسم لطیف یو باریک جسم دی زړه قائم بالقلب اللحمانی د غوښې په دې زړه پورې قائم دی دې پورې لګېدلی دی قیام العرض بمحله لکه عرض چې په خپل محل پورې لګېدلی وي او قیام الحرارة بالفحم یا په سروټ کې پورې ګرموالی لګېدلی دی وهذا القلب هو الذي يحصل منه الادراك او دا هغه زړه دی چې په دې پورې ادراک یعنی پوهه حاصلیږي وترسم فيه العلوم والمعارف او نقش کیږي په دې پورې علوم او معرفت د شیزونو دقه زړه دی من خو د غوښې ټوکړې ته زړه وایي نو په دې زړه کې خدای پاک یو ملکه پیدا کړې ده یو لطیفه ربانی ده چې دغه ټیک شو نو بس ټول بدن ټیک شو خدای دې ټولو زړونه ټیک وعلى سمعهم او په دې غوږونو باندې ولا مهر لګولې دي نو د حق آواز نه اوري د حق نه پیدا نه اخلي زړه او غوږونه د هر طرف نه ادراک کوي پوهه حاصلوي نو په دې مهر ولګاو او دا سترګې صرف مخامخ لیدل کوي نو په دې ولا پرده واچوله وعلى ابصارهم غشاوة په دې زړونو باندې پرده ده اوس په زړونو باندې پرده ولا ولګوله په دې سترګو باندې ولا پرده ولګوله په زړونو باندې مهر ولګېد په غوږونو مهر ولګېد او په سترګو یې ولا پرده ولګوله نو دوی اسم نه پوهېږي نو دې به که سوال دی چې دې کافرانو ته په دې سترګو باندې پرده شوله په غوږونو یې ولا مهر ولګو په زړه یې ولا مهر ولګو نو دوی چې دا کفر کوي نو بیا ولې ملامته کوي ولې ګناهګار یو د الله علم دی او یو د بنده کسب دی نو علم د الله خبر ورکړه چې دا خراب خلک دي بیا داسې دي دوی به ایمان نه راوړي او دې بنده له الله پاک خپل د کسب کولو اختیار ورکړی دی دا بنده څه وله الله اختیار ورکړی دی او څه الله دې مجبور پیدا کړی دی انسان داسې نه دی چې لکه د کاڼي پروت دی که چا واړو نو ووړېده او که چا ناړو نو نه وړي داسې نه دی او دې داسې هم نه دی چې دې قادر مطلق دی چې دې څه کول غواړي نو هغه به کېږي نو څه ناڅه دله الله اختیار ورکړی دی او څه ناڅه دی مجبور دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی او ورته وایي چې موږ انسانان مجبور محض یو او که قادر مطلق یو څه قدرت لرو نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل وی ته څه قدرت لرې او څه مجبور یې نو وی څومره مجبور یم او څومره مختار یم اختیارمن یم قدرت لرم سړی ولاړو نو علي رضی الله تعالی عنہ ته یې خپه اوچته کړه نو یو وخت یې اوچته کړه وی دا بله خپه م اوچته کړه وی دویمه خپه خو نشي م اوچتولی وی دا یو قدم چې دې اوچت کړې نو دغومره ته مختار یې ستا اختیار او قدرت شته
خو دا دویم خپشې نه شي اوچتولی نو ته قمره ته مجبور یې نو دې بنده له الله اختیار ورکړی دی د یو قدم اوچتولو اختیار یې ورکړی دی دا دویم قدم دې نه شي اوچتولی دا وله الله اوچتوي نو که دا یو قدم دې په نفس د پاسه کېښودو دا نفس او شیطان دا خو ته قابو کا دا یو قدم پې د پاسه کېده نو دا دویم قدم به د الله پورته کړي نو که په یو قدم تر عرشه پورې رسي نو د دې نه مراد دقه دی چې ته دا یو قدم په خپل اختیار باندې د نیکۍ دپاره کېده دا دویم قدم به د الله اوچت کړي نو عرش ته به دې ورسوي یو قدم په نفس کې د دویم به دې په عرش شي او که دا یو قدم ته د بدۍ دپاره اختیار کړي نو دا بل قدم دله بیا الله اوچتوي که دا یو د شیطان دپاره کېښود دا بل به دله الله اوچت کړي جهنم ته به دې پې ورسوي نو الله دې لومبنی قدم زمونږ د الله د رضا دپاره کړي دویم قدم به راله الله اوچتوي جنت ته به پې رسوي داسې نه ده چې خدای پاک ووایي چې بس دې ایمان نه راوړي بس دې وایي زه مجبور یم نه راوړم ایمان نو خدای ویلي دي نو تا له الله اختیار درکړی دی دا خپل اختیار په صحیح طریقه استعمال کا یو مثال عالمان وایي یو مالک دی او هغه سره غلام دی او د سرو زرو اشرفی وله روزانه ورکوي او بیا دا غلام روزانه دا اشرفی واخلي او سین ته یو شیل ته غورځوي یو دینار ورکوي روزانه سین ته وړي غورځوي مالک ورته وویل هلکه دا روپۍ ته سین ته مه غورځوه که تی سین ته غورځوې نو دا روزانه وظیفه به دې بند کړم بیا به یې نه در کوم او دې بیا موړي سین ته یې غورځوي آخر کې بار بار وینا وشو آخر کې وی ما پتا وظیفه بند کړه تا له دې روپۍ بیا اشرفۍ نه در کوم اوس دا اشرفۍ بندېدل دا د مالک د طرف نه بند شو که د دې سړي د خپل بد عمل چې سات په سات یې په سین لوکړي دا دې بند کړله نو دا مهر چې الله د ده په اړه لګولی دی دا بنده خپل غلط اختیار استعمالوي الله اختیار ورکړی دی هغه غلط استعمال کړ چې غلط استعمال کړ نو خدای وایي بس ما راباندې مهر لګول ته ایمان نه راوړئ دویم مثال یو مریض دی هغه ډاکټر له تللی دی او ډاکټر ته وایي چې بیمار یم او سینه مې غلبې شو ټوله شپه ټوخه ټوخه کوم خوب نه راځي سر لګولی نه شم هغه ورله دارو ورکړله چې دا دارو خوره خو پرهیز کوه سموسې به نه خورې اچار به نه خورې تروې شملې به نه څښې او دې چې راشي وی د خولې خوند مې پیکه دی چېرته تروې شملې نشته چېرته اچار نشته چېرته د تیلو هغه اچار او د سرکې اچار او د شملو اچار او د سموسې دا ټولې خوري هغه ورته یې پرهیز کوه روزانه ورته یې پرهیز کوه دی نه کوي آخر چې دا بدپرهیزي کوله او نن یې وکتل نو یې سړي بس څه د جوړېدو نه تمرې او بل ست وټ شو مړ شو د ډاکټر دې وینا مړ که چې تمرې خپلې بدپرهیزۍ خراب که مړ شو او دا کافران چې دي دا انسانان دي دوی له الله قدرت هم ورکړی دی اختیار یې ورکړی دی دوی دغه خپل اختیار او خپل قدرت غلط استعمال که مهر پې ولګېد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دي لپاره عذاب عظيم لوی عذاب دی ولا الله ولا عذاب مقرر کړی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين